کوم دا ماشوم چې کله د مور په خېټه کېږي نه دغلته په ده باندې ډېر غټ اثر کېږي. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه هغه یو فتوا راغلی وه. دا فتوا ډېره عجیبه ده. د هندوستان علماو هغوی پسې فتوا ګرځېده خو چا سره جواب نه و چې دې څه وکړو. یو ښځه خاون و هندوانو هغه ډېر زیات ښکلي و رنګ یې مخه و نور هم ښکلي و برابر و ښه حسین. بچی چې کله پیدا شو تک تور ډېر بدرنګ و. د هغې شک پیدا شو دا څه مسله ده. نو فتوی ګرځولی چې یاره دا مسلمانان دا ډېر قابلان دي په دې پسې دارالعلوم دیوبند ته راله نور ندوة العلماء یو ځای بل ځای ته خو مزه یې نه کوله چا د هغې مسلې حل راوینستو. هغې مونږ څه وکړو بس پته نه لګي د الله نظام دی کله یو جواب کله بل جواب کله یو جواب هغې نه متاثره کېده دې خبرونه. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه هغه له دغه فتوا راله هغه ورته وایي چې یاره د مور چې ده دې سره زه ملاقات کوم ما سره یې کېنوئ زه ته یو تپوس کوم. چې ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه سره کېناست ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه تپوس وکړو وایي دا راته ووایه دا ماشوم چې کله ستا په خېټه کې و تا چېرته ډېر په توجه یو تور سیس ته خو نه دي کتلي. هغې سوچ کو وایي ما کتلي دي. وایي سهار چې به زه راپاڅېدم وایي ما به د خپل بت عبادت کو نه هغه د رنګ نه تک تور دی نو ډېر په توجه به هغې ته ناست وم. وایي ما چې ای زما بوته زما په خېټه کې زما کوم بچی دی په دې کې ما ته اساني پیدا کړي. ابوالکلام آزاد صاحب ته وفرمایل چې د مور په خېټه کې کله ماشوم وي که نه د معاشرې او د ماحول چې دا څه ته هم ګوري د هغې اثر ډایرکټ په دې پلیسنټه باندې کېږي. کوم چې د مور دا خېټه ده او دا بچی پکې پروت دي دننه په دې باندې ډایرکټ اثر کېږي. نو خلکو ته بیا وایي چې داسې بیا مه کوئ. لومبی اثر د مور په خېټه کې کېږي په ماشوم باندې. که هلته مولانا عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه هغه پیدا شو که نه ډېر زیات یې جړل. چا یو عالم له بوتلو نه عالم ورته وایي چې یاره دا راته ووایه دې ماشوم د مور څخه قرآن خو نه دی یاد په یادو. هغه ورته او یاد دی بس هغه مولانا صاحب ورته وایي چې ده ته د قرآن پاک تلاوت وکړې. هغه چې تلاوت یې ورته شروع کړه مولانا عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه وړوکی پیدا شو ایله هغه چپ شو. چا عالم نه تپوس کوي دا څه مسله ده قرآن مجید باندې چپ شو. هغه ته یو مسله وه د مور حافظ قرآن وه او د مور په خېټه کې دا ماشوم مور به تلاوت کو. نو اوس خدای پیدا شو مور تلاوت نشي کولی د 1500 ورځو نه قرآن مجید ورته وي ټیک ټاک شو چپ شو. بس زموږ والد صاحب فرمایل چې یو مور هغه د قرآن مجید تلاوت کوي او ماشوم په خېټه باندې ګرځي څونه ښه اثر پې کېږي. خو چې دا مور د دې په خېټه کې ماشوم وي او دا چېرته ټوله ورځ ډش ته ناست دی یو ټوله اوس فیسبوک ته ناست دی ټوله اوس یوټیوب ته ناست دی او ټوله اوس وي سي آر ته ناست دی. زموږ والد صاحب وي سي آر یادوه ځکه هغه زمانه کې به داسې زموږ خو نه دی لیدلی چې وي سي آر څه شي. دا ډېر غټ اثر یې په ماشوم باندې. بیا چې دا ماشوم پیدا شي بیا د مور د پیو اثر یې په ده باندې. رابعه بصریې ته چا وایي ته ډېر نیک یې وایي دا څه مسله ده وایي داسې نیک یې چې حسن بصري غونته کې انسان هغه هم ستانه متاثره دی. هغې ورته څه وایي هغې ورته وایي زما مور چې زه کله پیدا شوی یم او ما له پی راکړي تر اخره پورې چې 2 کاله ما له پی راکړي چېرته بې اودسه یې ما له پی نه دي راکړي ځکه زه دومره نیک یم. او چې هغه دلته ماشوم له پی ورکوي او هلته د انډیا مسته ګانې لګولي نو هغه هغې خو بیا څه اثر یي که نه څه نقصان خو به پیدا کېږي. درېیمه خبره بیا د ماشوم یو درېیم سټپ دی د 10 کالو پورې ماشوم صرف ابزرویشن کوي دا ګوري په معاشره کې چې څه کېږي بیا هغه شانتې کوي. که پلار یې موبایل سره لوبې کوي بس دا ماشوم هم بیا موبایل غواړي ماله موبایل. که پلار یې هغه قرآن مجید په لاس کې نه دی بیا قرآن مجید ته کوشش کوي. دا یو څو خبرې ډېرې ضروري دي. نه پس بیا هغه دته د وینا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دور شروع شي. یعنې کې دغې وخت پورې ماشوم کنټرول کول دا ډېر ګران کار دی. نو ماشوم ته داسې ماحول فراهم کول الله جل شانه دې زموږ صحیح ماحولیات هغه دې الله جل شانه زموږ ماشومانو ته